نو دا مې یو ډېره مهمه خبره ده چې هغوی راتلونکي وخت کې د دغه ډي آر سي دپاره دغه مشرانو دپاره د دوی څه غوښتنې دي چې د هغوی دپاره نور هم کوشش وکړي. هر کار لکه اوس ایم پی اے صاحب شو یا ناظم صاحب شو، اختیار خو قام ورکړه، خو چې هغه کار نه کوي نو هغه نوم هغه شان نه پاتې کېږي. ډي آر سی له یو حکومت یا یو افسر چې کوم دی ناصر دراني صاحب یو اختیار ورکړی و، خو ډېرې ډي آر سی دي چې هغه شړې شوې. خو زموږ د 400 ډي آر سی د دغه مشرانو په وجه باندې نن په ټوله پښتونخوا کې پې موږ هم ښه یادېږو او د هغوی چې روزانه حسابه سره د قبرستانونو روغې وکړې چې هغې کې به ډېر د مرګونو خطره وه. نن هم چې دا کومه روغه ده دا ډېره غټه روغه ده او غټه روغه په دا ده چې دا په نشنل چینلو باندې دې خبر چلېده، ولې چې د یو دوه ګوندونو اوازه لاړه. نو دې مشرانو ته چې زه څومره خیرای تحسین پیش کړم به کمي، او نن چې دا تاسو هم راغلې نو دا تاسو د دې جرګې والا او ورسره چې کوم دی نو دا فریقینو په درناوي کې راغلې. او دا کومو مشرانو خاص کر د ډي آر سی او د دې نه علاوه نور د دې کلي علاقې مشرانو چې په دې کې کوم هلې ځلې کړي دي، په دې کې کاوشونه کړي دي، نو زمونږ چې کوم ستایش دی هغه خو دی، خو زما یقین دی چې انشاءالله د الله د اړخه به هغوی ته د دې ډېر لوی اجر میلاویږي. زه به لږ شانتې د دې دا چې کومه تنازع خو ورته زه نه وایم، خو به هر حال چې دا کومه یو بدنصیبي وشوه د دې لږ شانتې به زه تاسو ته پس منظر در کوم. دا زما په نیز باندې زه چې کله د دې نه خبر شوم زه خپله نه وم دلته، خو چې په سبا زه خبر شوم نو یقینا زه تاسو ته دا په ایماندارۍ وایم چې زه ډېر زیات خفه وم او ډېر زیات مې ته زور ورسېد. د هغې یو وجه ده، دا کورنۍ چې کوم ده دا په کوم ځای کې چې دا تنازع راغلې ده د دې زموږ په دې علاقه کې ډېر زیات خدمات دي. د دوی مشران چې کوم تیر شوي دي الله دې ټول په جنتونو کې، د هغوی د دې علاقې دپاره ډېر خدمات دي، هغوی ډېرې هلې ځلې کړي دي. او بیا دا هم خوش قسمتي وه چې د هغوی چې کوم اولاد نو هغوی هم په هغې کې څه کمی نه دی پرېښودی. نو یو خو زه دا څیز د ټولو ستاسو په خدمت کې عرض کوم چې دا تنازع چې کوم ده دا د فریقینو تنازع نه ده، دا د کور دننه د دوه وروڼو تنازع وه. او دا ولې وه؟ بس انسان دی کمزوری دی، بعضې وخت کې جذباتو کې راشي، بعضې وخت کې مازغه ودانګي او په یو ورکوټې خبره باندې هغه دغه خپل چې کوم پکار یې هغه شان ونه شي او د هغې نه خبره لږه زیاتي ته وځي. نو زما دا خاص دی دې کورنۍ ته زه دې ته دوه فریقه کله هم نه وایم، ځکه چې زما په نیز باندې دا دوه فریقه نه دي، دا یو کور دی، د دې ستر پرده یوه ده، د دې هر څه یو دي. په دې کې د مشر او د کشر لحاظ چې دی نو هغه به دواړه اړخه چې دي نو دا به ملحوظ ساتي. نو دوی له دا پکار دي چې دا خبره د کور خبره وګڼي او په دې کې د دې نه زیات مخکې لاړ نه شي او انشاءالله چې نه به ځي. د هغې وجه دا ده چې په دې باندې دواړه اړخ ته ډېره لویه ذمهواري ده. یو خواته که مشتاق خان زه خبره وکړم نو تاسو ټولو ته د دې پته ده، ما ته د وینا ضرورت نشته چې د یو ډېر وخت نه چې کله د دوی والد صاحب وفات شوی دی د هغې نه پس د دوی په دې علاقه کې خپل یو رول پاتې شوی دی، خدمات دي، مختلف دغه کې خیر ښېګړې په دغه کې ډېرې هلې ځلې دي. او دا بل اړخ ته چې دي نو په هغې باندې هم ډېرې زیاتې ذمهوارۍ دي، بلکې هغې خو اوس لا نور په خلکو یو قسم اعتماد وکړو او دا اعتماد چې دی د دې شاته ډېر لوی بوج دی. دا ما عبدالله خان ته هغه ورځ چې د دوی سره میلو شوم نو ما هلته هم هغې ته وویل چې ګوره تا باندې یو ډېره غټه ذمهواري راغلی او چې کله ذمهواري زیاتېږي نو سر ټیټېږي اوچتېږي نه. الله تعالی فرمایي چې دا انسان چې کوم دی دا دی چې دا عقل کوي، دا د دې لپاره علما ناست دي چې کوم ټکي استعمال شوي دي نو هغه
وایي دا سټ نیغ، نو دا نیغ سټ چې دی دا د اوښانو یو بیماري ده چې په هغې کې د دې اوښ دا سټ نیغ شي. نو الله تعالی د هغې مثال ورکړی دی چې یاره ستاسو دا سټونه داسې نیغ شي، نو دا ښه خبره نه ده. نو عاجزي پکار ده، انکساري پکار ده، او پکار دا ده چې د یو بل قدر عزت منزلت چې څه د چا مقام دی. او زمونږ خو د پښتو په معاشره کې د دې د وینا ضرورت نشته چې مشر مشر دی، کشر کشر دی، سپینګیري سپینګیري دی، الک الک دی. دا به په دې باندې فرض دی چې دوی به د یو بل قدر کوي، د یو بل خاطر به کوي، د یو بل لحاظ به کوي. دې سره به زه چې کوم مشران دي، خصوصا د DRC خالد خان سره پکې نورو ډېرو خلکو ملګرو هلې ځلې کړي دي، منډې تړې والي دي، زه به ستاسو د ټولو د اړخ نه د هغوی شکریه ادا کړم چې هغوی خپل وخت وویسته او دوی سره طرفین د دواړو فریقو سره هغوی خبره وکړه او دا خبره خدای پاک نن دې روغې ته راورسوله. د دې په دې داسې تنازع کې یو ډېره ښه په دې داسې بس پرېږده خیر دی اواز پرېږده د خوشحالۍ خبره هم یو روزي او هغه دا چې اوس هم زموږ په دې معاشره کې داسې خلک موجود دي چې هغه دا داسې خبرې زیاتېدو ته نه پرېږدي او ظاهره د دې شاته قرباني ده. قرباني داسې ده چې تاسو کوم ملګري دلته ناست دي نو ډېرو ته به د دې نه پته چې دوی د شپې ناوخته پورې د یو سره د بل سره د فریقینو سره دوی خپلې خبرې کړي دي او دا ډېر ګران کار دی. ګران کار داسې دی چې یو انسان کله د جذباتو په هغه دغه کې او ته هغه ته وایې راښکته شه، نو اسیم ګران کار دی او بیا د پښتو په معاشره کې خو ډېر زیات ګران کار دی. نو دې مشرانو دا چې چا په دې کې هلې ځلې کړي دي دوی دا ډېر په مشکله دا خبره دې ځای ته راوستې ده. د دې متعلق به زه دومره ووایم چې د دې قدر د الله په نزد باندې څه دی د دې داسې څیزونو. حدیث مبارک مفهوم دی. دا دروغ په اسلام کې ډېر زیات بد ګڼلی شي، ګناه کبیره ده. قرآن هم د دې نفي کوي، حدیث هم د دې نفي کوي. خو حدیث مبارک کې راځي چې دریو دغه کې دروغ چې کوم دي نو دا خیر دی چې په هغې کې یو د جنگ متعلق دي، یو د خپل کور متعلق دي، او دا دریم نمبر دروغ چې دي دا هغه دروغ دي چې یو کس یو ثالث د دوو فریقینو په منځ کې د صلح دپاره دروغ ووایي نو د دې باندې په هغه باندې هېڅ قسمه ګناه نشته. دا دومره لویه عظیمه فلسفه ده د دې چې لکه د دوو کسانو کور جوړول، د هغې په منځ کې روغه کول، د هغې د ړونو نه هغه دغه ویستل. نو په دې کې که لږ شانتې چا دروغ هم ووایي نو الله تعالی وایي، نبي علیه السلام فرمایي چې دا خیر دی، په دې به الله هغه نه نیسي، حالانکې د دروغو څونه سخته ګناه ده. نو دا خو د دې هغه اعزاز دی، دا د دې هغه بدل دی چې الله تعالی انسان له د دې ورکوي. زه ستاسو د ټولو اړخ نه یو ځل بیا شکریه ادا کوم، خصوصا دغه جرګې ممبرانو، د DRC د مشرانو، او په تیره د دې کورنۍ اصل کې زما په خوله نه جوړېږي چې دې فریقین ووایم، ځکه چې ایماني درته یم، زه دا فریقین ګڼم نه، دا یو کور دی، یو خلک دي، د یو نه غریب دغه دی. نو زه د دې دواړو شکریه ادا کوم چې دوی د خبرو ته غوږ کېښودو، دا خبره یې ومنله او هغه خپل جذبات یا هغه خپل چې کوم د دوی په زړه کې کوم خیرې دغه هغه دوی لرې کړ. لوی انسان، عظیم انسان هغه دی چې هغه سر ټیټ کړي، عظمت په دې کې دی. تاسو خپله پوه خلک ابلیس چې کوم دی نو هغه خو ډېر قابل دغه و، په ملایکو کې هغه د هغې استاد و. په څه باندې ورټلی شو؟ صرف په دې باندې چې نه زه نه، لکه زه دا زه والا خبره چې ده د الله په نزد ډېره زیاته خرابه خبره ګڼلی شي.
دغه شان که فرعون و که نمرود و که دا نور څومره دغه ظالمان پاتې شوي د دې دغه مسله وه نور خو دا ډېر ښه خلک وو لکه یو خپل کار ټیک ټاک کوو خو دا مې چې پکې راشي چې زه او زه نو الله تعالی دې موږ ټول د دې نه وساتي او زه بیا ستاسو د ټولو خالد خان سپیشلی نعیم جان میجر صاحب د دې ټولو شکریا ادا کوم او بس تاسو موږ سره په دې دعا کې به شاملېږئ چې الله تعالی دې دا هر څه خیر ته ورسوي په آخر کې زه یو خبره بله کوم معافي غواړم وخت تاسو لږ زیات علم دا دلته ټول مشران ناست دي زموږ ډېره غریبه ډېره وړه علاقه ده زما تاسو ته دا خاص دی زموږ داسې مسلې دي چې هغه زموږ دپاره ډېرې زیاتې اهمې دي لکه زموږ د تعلیم مسله ده زموږ د روزګار مسله ده زموږ د صحت مسله ده زموږ د اوبو د سینیټیشن مسله ده د نکاسۍ مسله دا مسلې موږ له حل کړئ نو که خدای مکه دلته موږ په خپلو کې یو بل سره په انګوتو یو نو ګورې دا ټول څیزونه دې تاسو ته خو نه رسي تاسو خو ماشاءالله ټول مالدار خلک یې خو لکه دا زموږ په شان پکې دا درمیانه طبقه چې ده دا پکې دل کېږي نو مهرباني وکړئ دې مسلو اړخ ته لږ راشئ په دې باندې تاسو خپلو کې لږ سلام مشورې وکړئ دغه وکړئ او موږ له د دې حل راوباسئ بس الله تعالی دې امن قایم کړي خدای پاک د ستاسو د ټولو د لونو نه سره زما د اخیري او د هر څه لرې کړي میجر نعیم جان صاحب ته